حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام د صحابه کرامو په مجلس کې ناسته د باندې نه یو صحابي راغی وی د الله پاک پیغمبره ما ځان له د ذکر یو طریقه جوړه کړې ده صرف تا ته ویم چې زما د ذکر دا طریقه ټیک ده او کو ټیک نه ده نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی ای زما صحابي تا ځان له د ذکر څنګه طریقه جوړه کړې ده وی د الله پاک پیغمبره زه په شپه ورځ کې 2 حصے نور ذکر کوم او یو حصہ پتا باندې درود وام آیا دا درود پتا باندې کافی دی نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی ای زما صحابی کو دا درود دی په ما باندې زیات کنه خبوي سبوي خبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أولياء الله فمن أعداه فقد أعدى الله ومن والاهم فقد والى الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ټول د زړه په شوق سره درود شریف ووایئ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رونو نن ستاسو فدی علاقه کی ډیر ښکلی مجلس دی ډیر ښکلی محفل دی زب پکی بار بار د نبی علیہ السلام نوم مبارک یا د نبی علیہ السلام د صفاتو نه یو صفت مبارک چې کله ذکر کم نو تاسو بټول په لوړ اواز سره وایئ چې صلی الله علیه وسلم رونو په نبی علیہ السلام باندې درود ډیر زیات وایي د درود شریف ډیر زیات پیدې دي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام د صحابه کرامو په مجلس کې ناسته د باندې نه یو صحابي راغی وی د الله پاک پیغمبره ما ځان له د ذکر یو طریقه جوړه کړې ده صرف تا ته ویم چې زما د ذکر دا طریقه ټیک ده او کو ټیک نه ده نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی ای زما صحابي تا ځان له د ذکر څنګه طریقه جوړه کړې ده وی د الله پاک پیغمبره زه په شپه ورځ کې
دوه حصې نور ذکر کوم او یوه حصه په تا باندې درود وام آیا دا درود په تا باندې کافی دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ای زما صحابی کو دا درود دی په ما باندې زیات کنه خبوي سبوي خبوي بیا غ صحابي تپوس کوي وی دا الله پاک پیغمبره پشپا ورځ کې دوه حصې نیمه حصہ نور ذکر کوم او نیمه حصہ پتا باندې درود واما آیا دا درود پتا باندې کافی دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی او خو کو دا درود دی په ما باندې زیات کنه خبوي سبوي خبوي بیا غ صحابي تپوس کوي وی دا الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکما پشپا ورځ کې دوه حصې پتا باندې درود واما او یو حصہ نور ذکر کوم آیا دا درود پتا باندې کافی دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی او خو کو دا درود دی په ما باندې زیات کنه سبوي خبوي پوهیږي خبره کنه بیا ورته هغه صحابي وی د الله پاک پیغمبر یو کار ولې نه کومه چې په شپه ورځ کې ما ته فارغ ټایم میلاویږي ما ته فارغ وخت میلاویږي او پتا باندې درود وام نو دا به کافی وي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ای زما صحابی کو داسې دې وکړه دا څنګه چې ته وایې چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي تا ته فارغ وخت میلاویږي او په ما باندې درود وایي الله تبارک وتعالی به دې دوه کاره وکړي څو کاره دوه کاره وکړي کم کم یو ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی الله تبارک وتعالی به دې د هر غم نه بېغمه کړي او دویم الله به دې کړي ګناهونه معاف کړي اذن یکفی همک ویغفر ذنبک او کما قال علیه الصلاة والسلام الله تبارک وتعالی به دې د هر غم نه بېغمه کړي او الله به دې کړي ګناهونه معاف کړي زه کله کله واما وامړون له څه پکار دي خو دوه سترګې ړوند د الله نه نور څه غواړي خو څه غواړي دوه سترګې غواړي مونږ د الله نه څه غواړو مونږ د الله نه په دنیا کې یو بې فکره زندګي غواړو د غمونو د ټینشنونو نه یو خلاصه زندګي غواړو الله یو بېغمه زندګي راکا الله یو بې فکره زندګي راکا د دنیا د کړکېچونو نه یو خلاصه زندګي راکا الله چې کله د قیامت ورځ شي میدان محشر شي الله ما ته پته د زمانې کوي به کم یو ګناهونه به زیات الله ما ته زما شپې معلومې دي الله ما ته زما ورځې معلومې دي الله ما ته زما رڼاګانې معلومې دي الله ما ته زما تیارې معلومې دي ما ته پته ده چې زما نیکۍ به کم یو ګناهونه مې به زیات دي الله کله چې زما د نیکو چاپړی سپک شي او د ګناهونو چاپړی مې دروند شي او ته راته وایي ای بنده یقینا ګناهونه دې زیات دي یقینا نیکۍ دې کمې دي
خو زما په محبوب دي درود ډېر ویلي دا کړي ګناهونه مې درته معاف کړو بنده زما په محبوب دي درود ډېر ویلي دا ګناهونه مې درته معاف کړو زه جنت ته ټول وایي صلی الله علیه وسلم رونو کو په دنیا کې سکون غواړئ په دنیا کې خوشحالي غواړئ په دنیا کې یو بې فکره زندګي غواړئ په نبی علیه الصلاة والسلام درود ډېر وایئ یو صحابي راغی وی د الله پاکه پیغمبره په میدان محشر کې به دې چرته ګورمه ډېره ګڼه به ډېر خلک به دغو به زمونږ نه په ډېره لوړه درجه کې د الله پاکه پیغمبره زه خو تا ته نشم در رسېدی زه به تا چېرته ګورمه نبی علیه الصلاة والسلام ورله ډېر یو ښایسته جواب ورکړو وی ای زما صحابي په میدان محشر کې د قیامت په ورځ به د ټول نه زیات نږدې ما ته هغه انسان وي د چا چې په ما باندې درود زیات وي نو که د نبی علیه الصلاة والسلام ګاونډګیري غواړئ نو په نبی علیه السلام درود زیات وایئ صلی الله بهر حال مجلس د قرآن د ختمونو دی خو زما طریقه د بیان دا ده چې کله بیان شروع کوم اول د درود شریف فضیلت ضرور بیانومه ځکه زه په خپله سید یم او دا مې په ځان باندې لازم کړي دي الله د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې درود ډېر زیات وایي ډېر زیات وایي الله مجلس د قرآن د ختمونو دی ښکلی مجلس دی خو زه درته یوه خبره کوم لوی لوی علماو بیانونه وکړل دلته لوی لوی علما ناستې نور بیانونه به هم کیږي خو وروڼو یوه خبره د ځان سره کوئ دې مجلس ته راغلي یئ په دې نیت باندې کښېنئ چې زه دلته یوه خبره واورم او هغه عملي کړمه که مونږ یوه خبره ووړه د دې مجلس نه او په هغې باندې مونږ عمل وکړو مونږ دې مجلس ته چې کومه مقصد باندې راغلي و هغه مقصد حاصل شو خو که دې مجلس ته راغلی یې خبرې دې ډېرې واورېدې خو په یوه خبره دې عمل ونکړو تا ته چې کوم مقصد حاصل نشو زمونږ په ژوند کې د صحابه کرامو په ژوند کې فرق هم دا دی چې هغوی به خبره واورېدله فوراً به یې عملي کوله مونږ خبره واورو خو عمل پرې نه کوو اورېدل ډېر دي خو عمل څه دی نشته اورېدل ډېر دي خو عمل نشته علماو دلته ډېرې ښایسته ښایسته خبرې وکړې په هغې خبرو کې چې زه ته په یوه باندې عمل وکړو د دې مجلس هغه مقصد مونږ ته حاصل شو د نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو خو ډېر عجیبه حالت و که نه نبی علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې ناست دی یو مسله بیان کړه وی ای زما صحابه کرامو خپل ځان خپل اهل و عیال د حرامو نه وساتئ په خپلم حرامه مه خورئ خپل بچیم حرامو له مه ورکوئ مسله بیان شوه صحابه کرامو واورېده بیا د نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي و ابو دجانه رضی الله تعالی عنه دا عادت بیا دا و چې د سهار په مانځه کې به دعا ته نه ایسارېدو چې څنګه د سهار مونځ به یې وکړو فوراً به د جومات نه وتو نبی علیه الصلاة والسلام به دې څارو چې یاره ابو دجانه د سهار د مانځه نه پس دعا ته نه ایسارېږي داسې چل دی یو ځل
چې د مسجد نبوي په دروازه کې وته نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته آواز وکړو وی ای ابو دجانه ودرېږه ودرېږه ابو دجان رضی الله تعالی ودرېدو وی داسې راته ښکاري چې ستا الله ته حاجت نشته ستا الله ته حاجت نشته داسې راته ښکاري ابو دجان رضی الله تعالی سخت ویرېدو د الله پاکه پیغمبره زه خو الله ته ډېر محتاج یم زه خو الله ته ډېر ضرورت لرم د الله پاکه پیغمبره نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ابو دجانه کو تا الله ته حاجت لرلې نو ته به دعا ته ایسارې دي خو داسې معلومیږي چې ته الله ته ضرورت الله مونږ ورته وایو دعا ته ایسار شه نو دی د جومات په دروازه باندې په منډه وځي انشاءالله امید د رب نه دا ستاسو د علاقه به ښه وي داسې به نه وي د جمعې مانځه نه وروسته به انشاءالله خلک سنت او دعا ته ایسارېږي زمونږ په ځای کې خو بل مصیبت دی هلته خو هغه نور مخلوق دی هغه ورته وایي سنت هم مه کوئ کور ته ځئ مونږ جومات ته راولو هغې د جومات نه ځغلی نو اوس د دې مخلوق سره به څه کوئ وایي 2 رکعته کوئ او نور مونځ مه کوئ ځئ کور ته منډه وښئ نه نه دعا ته ایسارېږي او نه سنتو ته ایسارېږي اوس د دغې مخلوق سره به څه کوئ تراویح تی ختم کړي سنت تی ختم کړو دعا تی ختم کړه اوس داسې مصیبت راغلی دی نو نبی علیہ الصلاة والسلام ابو دجانه رضی الله تعالی ته فرمایل وی ای ابو دجانه داسې معلومیږي چې دعا نه کوي الله ته د ضرورت نشته دی ابو دجانه رضی الله تعالی پوه شو چې او نبی علیہ الصلاة والسلام رانه خفه دی په دې خبره نو د خپلې صفایۍ دپاره راغی او نبی علیہ الصلاة والسلام ته کېناستو وی د الله پاکه پیغمبره زه چې د سهار په مانځه کې دعا ته نه ایسارېږم که نه نو زما په ګاونډ کې زما سره یهودي پاتې کېږي او د هغه په کور کې د کجوري بوټی ولاړ دی او د هغې بوټي څانګې زما غولي ته راغلي دي د الله پاکه پیغمبره مدینه منوره د شپې پکې هوا ډېره چلیږي د هغې ونې دانې زمونږ غولي ته راتاوې شوي یي نو زه په منډه ځکه ځمه چې زه هغه دانې راټولې کړمه او دغې یهودي ته یې ورکړمه هسې نه چې زما وږي بچي راپاسي او د دغې یهودي د حرامې کجوري چرته ونه خوري زه هغه کجوري راټولې کړم هغه یهودي ته آواز وکړم ته د خپلې کجوري سنبال کا دا زمونږ کره راتاوي شوي ستا د ونې نه وی د الله پاکه پیغمبره یو ورځ مې ناوخته کړی و لږ ناوخته کور ته لاړمه نو چې کور ته لاړمه نو زما بچي راویښ شوي وو هغه کجورو هغه دانې راغستې وي او خوړلې وی زه چې ورښکاره شومه نو چې په بچي مې نظر ولګېدو چې پردی کجوری راغستې او خوري وی د الله پاکه پیغمبر هغه دانۍ تالو ته رسېدلې وه ما پسې ګوته ښکته کړه او د تالو نه مې ویل هغه دانه راویسته وی د الله پاکه پیغمبر هغه بچی مې په جړا شو نورو بچو چې وکتل هغې هم په جړا شو بابا دا خو تالو ته رسېدلې وه دا دې دې ولې رایسته وی ما ورته وی چې ای زما بچو جاړئ ما مه جاړئ زه د هغې ورځې نه یریږم چې په میدان محشر کې آواز وشي چې ابو دجانه غل دی په خپلو بچیو پردی کجوري خورولي دي زه د دې نه یریږم ځکه مې ستا د تالو نه دا کجوره راویسته د الله پاکه پیغمبر زه دعا ته ځکه نه ایسارېږم هسې نه چې زما وږي بچي چېرته پردی کجوري ونه خوري د صحابه کرامو دا حالت ښه چې نبی علیہ السلام وفرمایل ای زما صحابه کرامو ځان
خپل اهل و عیال د حرامو نه وساتئ. سوال پیدا شوی وی چې د هغې بچي د ګېډې ته بیا حرامه کجوره تللی وی. مونږ خبرې ډېرې واورو، عمل نشته. مونږ فرق دا دی په هغې کې چې هغې خبره واورېده فوراً به عمل ته راوسته. مونږ خبره واورو خو عمل پې نه کوو. الله دې په مونږ کې د عمل توفیق را نصیب کړي. الله دې په مونږ کې د عمل دا میده را پیدا کړي. دا ماده دې الله په مونږ کې پیدا کړي د عمل نه. الله نو خبره مې څه کوله؟ ستاسو د مدرسې دا محتمیم صاحب نه دی څه شو؟ مولانا غنی رحمان صاحب، غالبا غنی الرحمن صاحب دلته موجود وی چرته. یاره داسې مخلص انسان ما چرته نه دی لیدلی. ښه داسې مخلص او تقوادار انسان ما نه دی لیدلی. 2 ځله په ما پسې بونیر ته راغی په دې ورځو کې. یو خبره درته واورمه، ما پسې بونیر ته راتو 4 ضلعې کراس کړې وې، لارې خطا کړې وه. یو ځل ماله را رسېدلی و، د هغې ځای نه د چا لاره وه خطا کړې وه، نو واپس درګۍ ته تللی و، د درګۍ نه چکدرې ته، د چکدرې نه سوات ته، د سوات نه بیا بونیر ته. حالانکې راغلی مردان ته و، خو لاره ورته چا خطا کړې وه. ډېر مخلص انسان دی. الله دې په عمر کې برکت واچي، الله دې په علم کې برکت ور واچي. ډېر ښه انسان دی. دا د دې علماو په موږ باندې پیرزونه ده چې موږ دې پروګرام ته یې راغونډ کړي یو. ورنه دا د چې 13 سپارې قرآن دې ماشوم ته ویلی شو، نو دا ختم یې ورته هم کولی شو، دا دستربندي هم کولی شوه. خو دا په موږ باندې د ده پیرزونه ده چې موږ دې ځای ته یې راوستو. ځکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي وی د ختم قرآن په موقع باندې چې کله دعا کیږي 4,000 فرشتې په دې دعا باندې آمین وایي. 4,000 فرشتې په دې دعا باندې آمین وایي. او نبی علیه السلام فرمایي وی د چا آمین چې د فرشتې د آمین سره یو ځای شو، قد غفر له ما تقدم من ذنبي، الله ورته مخکې ټول ګناهونه معاف کړو. وروسته به دعا غوښتلی کېږي که نه؟ هسې زه درته یو خبره کوم، زه دعا غواړم او زما په دعا باندې یو فرشته امین وایي، هسې د دې دعا په قبولیت کې څه شک شته؟ نو چې ته دعا غواړې او 4,000 فرشتې پې امین وایي، الله به یې ضرور قبلوي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي د ختم قرآن په موقع باندې الله تبارک وتعالی د انسان یوه دعا ضرور قبلوي، ضرور قبلوي. نو دا د دې علماو په موږ باندې پیرزونه ده چې موږ دې مجلس ته یې راغوښتي یو چې یاره فرشتې به په دعاګانو آمین وایي چې دوی پکې هم شریک شي چې د دوی دعاګانې هم الله قبولې کړي. الله رونو، الله تبارک وتعالی تاسو ته داسې بچي در نصیب کړو چې نن یې قرآن ختم کو. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي وی کم ماشوم چې په کومه ورځ باندې قرآن ختم کی، الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایي ای فرشتو د دې بچي چې کوم مور او پلار دي د هغې د عملنامې نه تر اوسه پورې چې څومره ګناهونه کړي دا ټول ختم کړئ، دا ټول ختم کړئ. زه هم پلاره، زه هم مورې، خوشحاله شه نن چې څومره خوشحالېږي دا کمه ده. الله نن ستا عملنامه د ګناه نه پاکه کړه مورې. خلک دی په دنیا کې به په قسما قسم څیزونو فخر کوي. مورې پلاره نن ته په دې فخر وکړه چې ستا بچي قرآن ختم کو، قرآن ختم کو. زه نن هغې مور ته وامه
زه نن هغې پلار ته وایم کم مور او پلار له چې الله حافظ قرآن بچی ورکړی دی عالم بچی ورکړی دی زه وایم مورې پلاره ته به په یو مجلس کې ناست یې خلک به د فخر خبرې کوي څوک به وایي مال دی را سره څوک به وایي جیداد دی را سره څوک وایي قام او نسب دی را سره څوک به وایي ګاډی او بنګله دی را سره څوک به وایي په زنانو کې کالي پتري مې زیات دي جوړې جامې مې زیات دي مورې پلاره د فخر خبرې به کېږي د تکبر خبرې به کېږي ته به غلی ناست یې چې کله دوی خپلې خبرې ختمې کړي که نه نو پلاره ته ووایه مورې ته ووایه نسب مې نشته قام مې نشته مال را سره نشته جیداد را سره نشته ګاډی او بنګله را سره نشته جوړې جامې مې نشته کالي پتري مې نشته خو الحمدلله الله حافظ قرآن بچی را کړی دی فخر وکړه مورې فخر وکړه پلاره عایشه بیبي فرمایي رضی الله تعالی عنها وی د نبی علیه الصلاة وسلام سره خواته ناسته وه وی نبی علیه الصلاة وسلام راته وفرمایل عایشه د هر شي دپاره د فخر خبرې وي ان لکل شیء شرفا یتباهون به خلق په مختلفو څیزونو فخر کوي څوک په څه فخر کوي څوک په څه فخر کوي خو زما امتیان چې فخر کوي وان بهاء امتی وشرفها القرآن زما امتیان چې فخر کوي نو په قرآن به یې کوي زوم پلاره زوم مورې الله حافظ قرآن بچی درکړی دی الله عالم بچی درکړی د چا څه شي ته ګورې ونصیریږي که وزیرېدي تا د دې نعمت ناشکري وکړله فخر وکړه سرلوړی ګرځه نن په دنیا کې ته خوشحاله زما بچی د الله کلام سر ته ورساو زه هم پلاره یو ورځ به په جنت کې روانې انشاءالله په جنت کې به روانې ناڅاپي به اعلان وشي چې ستا بچی الله د جنتیانو بادشاه کو هم عرفاء اهل الجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قرآن حافظان به د جنتیانو سرداران وي سرداران دلته تاسو خوشحالیږئ که نه بچی مې افسر دی بچی مې افسر دی مشر دی خلک ورته کینی او پاسی زه وایم داسې افسري ده داسې خوشحالي ده خوشحالي خو به هغه چې پلاره په جنت کې اعلان وشي چې بچی دې د جنتیانو بادشاه شو الله کم مور او پلار له چې الله حافظ قرآن یا عالم بچی ورکړی قدر دې وکړي څه دې وکړي قدر دې وکړي عزت دې وکړي احترام دې وکړي د دې خلکو ګورئ یاد وساتئ د علماو قدر کوئ د علماو عزت کوئ حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې یو ماشوم حافظ قرآن شي الله تبارک وتعالی په اسمان کې فرشتو ته وفرمایي ای فرشتو تاسو لاړ شئ د حافظ قرآن خواله فرشتي وایي الله څه له لاړ شو اعمال لیکو نه اعمال لیکونکي فرشتي خو سره د مخکې نه موجود دي الله مونږ سره لاړ شو الله تبارک وتعالی فرمایي تاسو د حافظ قرآن پروتوکول له لاړ شئ تاسو د حافظ قرآن استقبال له لاړ شئ تاسو د حافظ قرآن احترام له لاړ شئ خلک وایي که نه مولي صاحب ایم پی اے صاحب را روان دی ایم این اے صاحب را روان دی افسر صاحب را روان دی ټوپکمار دی ورسره لار ورته پرېږدوئ خان را روان دی ملک را روان دی ټوپکمار دی ورسره لار ورته پرېږدوئ زه هم ستا د ایم پی اے سره ستا د ایم این اے سره
ستا د ملک او د نواب سره د الله عاجز بندگان په سکیورټۍ کې روان دي زما د حافظ قرآن سره د الله پاک فرشتي په سکیورټۍ کې روانې دي الله زه هغې مور ته وایم نن زه نن هغې پلار ته وایم کم مور او پلار له چې الله عالم بچی ورکړی دی حافظ بچی ورکړی دی زه وایم مورې په دسترخوان باندې ډوډۍ ته کېناستې او دا حافظ او عالم بچی در سره کېناستو ځان ته به د نبي علیه السلام صرف یو حدیث را یاد کړي چې د حافظ قرآن سره د الله پاکې فرشتې یې پلاره مورې ووایه وایي نن زما په دسترخوان باندې زما سره د الله پاکې فرشتې ناستې دي زه هغې مور ته وایم زه هغې پلار ته وایم کم مور او پلار له چې الله عالم بچی ورکړی دی حافظ بچی ورکړی دی مورې پلاره د دې عالم بچی د کوټې ته کله کله ورښکاره کېږه دی به په کټ کې ملاستي دی به اودی ته به د ده سر ته ودرېږې او ځان ته به د نبي علیه السلام صرف یو حدیث مبارک را یاد کړي چې د حافظ قرآن سره د الله د رحمت فرشتې یې پلاره ووایه مورې ووایه وایي نن زما په کوټه کې زما د بچی سر ته د الله پاکې فرشتې ناستې دي وړه خبره نه ده معمولی خبره نه ده دې علماو ته داسې مه ګورئ ته به وایي مولي صاحب عالم بچی مې نشته حافظ بچی مې زما دعا ده چې الله دې عالم او حافظ بچی درکړي خو کو نه دی درکړی نو د جومات امام خو درکړی دی که نه عالم بچی دی نشته حافظ بچی دی نشته د جومات امام خو دې شته که نه د جومات دا امام حاجي صاحبو تا له د کلي په کوڅه کې مخې له درغې دی ستا نه تېر وتو زه هم حاجي صاحب مخکې مه ځه په دې کوڅه کې لږ خپنیولی شه دا امام صاحب به رواني په کوڅه کې د شا غاړې ورته ګوره او ځان ته د نبي علیه السلام دا حدیث را یاد کا چې د حافظ قرآن سره د رحمت فرشتې یي ووایه حاجي صاحب وایي نن زما د کلي په کوڅو کې د الله پاکې فرشتې ګرځي د جومات امام خو دې شته دی که نه د جومات امام دې دی ستا د دروازې په مخه باندې تیر شو ځان ته به د نبي اسلام دا یو حدیث را یاد کړي چې د حافظ قرآن سره د الله د رحمت فرشتې یې ووایه وایي نن زما د کور په دروازه باندې د الله پاکې فرشتې تېرې شوې د علماو څه وکئ قدر وکئ د علماو څه وکئ احترام وکئ د علماو څه وکئ عزت وکئ کوزو ته عزت نه کوو عزت څوک کوي الله حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا مات حامل القرآن هر کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض الله تبارک وتعالى ځمکې ته وحی وکړي الله تاکل لحمه ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري ځمکې د حافظ قرآن غوښې به الله په ځمکه باندې د حافظ قرآن غوښې حرام کړي دي دا ځمکه ګورې د چا لحاظ نه کوي ښه په دې ځمکه کې ته بادشاه کېده ته وزیر کېده د کلي ملک پکې کېده پښتون پکې کېده دا د هیڅ چا لحاظ نه کوي دا ځمکه به فورا خپل چینجلیګیا کړي کو دا لحاظ کوي صرف د حافظ قرآن لحاظ کوي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی ورته فرمایي ځمکې الله تاکل لحمه د حافظ قرآن غوښې به نه خوري ځمکې ستا ګېډې چې نن کوم انسان درغې دا معمولی انسان نه دی ته د په سینه کې 6666 آیتونه مبارکه پراته دي
د ده په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي، د ده په سینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي. الله تأکل لحمه، ای ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري. ځمکه جواب ورکوي، قالت الارض، ځمکه وایي الهي ای زما ربه کیف آکل لحمه، زه د ده غوښې څنګه وخورم؟ وکلامک فی جوفی، د چا په سینه کې چې الله ستا کلام پروت دی، زه د غوښې څنګه وخورم؟ علماو خو تر دې پورې لیکلي دي، وایي په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي، الله د دغې مقبرې نه په دغه شپه باندې عذاب پورته کوي. په کومه مقبره کې د پلار دفن دی، په کومه مقبره کې د مور دفن ده، په کومه مقبره کې د رور دفن دی، او هلته حافظ قرآن دفن شو، ووایه الحمدلله، وایي د ده د برکته به الله په هغې باندې مې انشاءالله سپکاوی راولي. خبره مې پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ د علماو څه کوئ؟ د علماو څه کوئ؟ عزت کوئ. د علماو څه کوئ؟ احترام کوئ. په دې موضوع باندې ځکه لږ زور لګوم، په دې سوشل میډیا باندې خلک لګیا دي، هم د دې علماو نه د خلکو زړونه توروي. دا د علماو نه زړونه نه دي تورول، دا زما د جانان نه زړه تورول دي صلی الله علیه وسلم. دا علما تاسو ته نور څه نه بیانوي، دا علما تاسو ته د نبی علیه السلام احادیث مبارکه بیانوي چې په عالم دی باور پاتې نه شو، نو د نبی علیه الصلاة والسلام په حدیث مبارکه دی باور پاتې نه شو. دغه دا حدیث به درته دا عالم وایي که نو ستا چې په عالم باندې باور نشته دی، نو په حدیث دی باور پاتې نه شو، چې په احادیث مبارکو دی باور پاتې شو، نو دین اسلام دی چېرته لاړ؟ په خپله پې سوچ وکړه. د علماو څه کوئ؟ قدر کوئ، د علماو عزت کوئ، د علماو احترام کوئ. خپل بچی دی علماو له ورکئ چې داسې درلتې جوړ کړي چې فرشتې د اسمان نه راکوزیږي او د دې بچو په دې شونډو خپلې شونډې ږدي، چې دا علما درلتې داسې بچي جوړ کړي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د سحر مونځ وکړو، داسې راوګرځېدو، نو چې راوګرځېدو وی ای زما صحابه کرامو، په تاسو کې څوک شته دی چې بېګا یو وږې ګېډه مړه کړي؟ داسې در پکې څوک شته دی چې یو وږې ګېډه یې مړه کړي؟ ای تاسو ته ماته لږ متوجه شئ، په اعمالو کې الله تبارک وتعالی ته غوږ عمل چې دی که نه، هغه یو وږې ګېډه مړول دي، هغه مسکین ته ډوډۍ ورکول دي، هغه د یتیم په سر باندې لاس کېښودل دي. یوه خبر درته کوم، ما طرف ته لږ متوجه شئ. رمضان المبارک را روان دی، د نن نه دا قصد وکئ، دا قصد وکئ چې انشاءالله چې زما په دسترخوان څه په نه به کوو، داسې به کوو. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل الله وی په تاسو کې داسې څوک شته دی چې په یو یتیم، یو مسکین، یو غریب باندې ډوډۍ خورولي؟ په خپله محله کې د غریبانانو ډېر خیال ساتئ، د مسکینانو ډېر خیال ساتئ، د کونډ او د یتیمانانو ډېر خیال ساتئ. زما په بونیر کې مدرسه ده، مدرسه هاشمیه، الله په هغې کې زما سره زیات تر بچي چې دی هغه یتیمان دي. یوازې یتیمان نه دي، د ډېرو مالدارو کورنیو بچي پکې هم شته، خو یتیمان پکې ما د دې وجې نه اخیستي دي چې د هغې ټول کفالت الحمدلله زموږ اداره برداشت کوي. د هغې د سکول کتابونه، د هغې د سکول کافیانې، د هغې د سکول فیس، دغه رنګې د مدرسې جوړه، جامه، پیزار، د ګرمۍ او د یخنۍ، کور د تګ راتګ، هغه کرایم الحمدلله زموږ اداره برداشت کوي. ما پکې داسې مخصوص کوټه مقرر کړې، موږ پکې یتیمان اخلو.
نو بل ورځ رانه چا تپوس وکړو وی مولانا صاحب هسې په ژوند کې خوشحالۍ هم راځي او غمونه هم راځي هسې د ټول نه زیات ته په کومه خبره خوشحالېږي کومه خبره ده چې تا ته زړه ته ډېره خوشحالي راولي ما ورته وی قسم په الله زه خپلې مدرسې ته ډېرې ورځې پس ورښکاره کېږم اکثر بیانات دي چې زه مدرسې ته ورشم او د دې بچو په ما باندې نظر ولګي ما له داسې رامنډې وي لکه پلار چې سړی ډېره موده پس ویني ډېره موده پس ویني زه ورته په دې ځمکه کښېنم او هغوی ما نه دا لاسونه تاوي قسم په الله چې په دغه ټایم کې زما زړه ته کوم خوشحالي راځي داسې خوشحالي ما بل ټایم نه ده لیدلې بل ټایم ما نه ده لیدلې د یتیمانو ډېر خیال ساتئ د مسکینانو ډېر خیال ساتئ او بله ورځ د مدرسې نه راووتم بهر حال زه د هغې د هفتې پیسې د خوږو ماشومان خواږه نه خوري د هفتې پیسې قاري صاحب ته حواله کوم او همڅومره یتیمانان چې دي هر سحر دوی له پیسې ورکوم چې ځان له پې خواږه الي زه ورځم نو بله ورځ زه د مدرسې نه راووتم یو یتیم را پسې رامنډې والي ما چې د ګاډي دروازه کولاوله نو ماله راغی وی مولي صاحب ته خو ځې بچیه ولې وی ما ځان له کپړې جوړې کړي دي او تا قاري صاحب ته چې دوی له به د کپړو پیسې ورکړي خو ما وله لږې بټنې ځان له ګرانې اخیستې دي نو د هغې پیسې راکړه ټیک شو ما ورسره خبرې کولې لګیا مو ورسره خبرې په پټي کې یو زمیندار کار کوم موږ زمیندار خلک یو هغه دا خبرې واورېدې نو زه ورسره لګیا وم هغه زما خواله راغی نو چې راغی د هغه د سترګو نه اوښکې بیدې جړلې پیسې راواخیستې مولي صاحب دا ورله زما د طرف نه ورکړه او بیا ما ته وي مولي صاحب وی د هغې ځای نه مې غوږ ایښی و تا سره چې د ماشوم خبرې کولې زما دا زړه یې غوسه ما ورته ویم حاجي صاحب دا یتیم دی دا یتیم دی یتیمانانو ډېر خیال ساتئ ښه نو نبي علیه الصلاة وسلام وفرمایل وی په تاسو کې داسې څوک شته او د دې پېښور را سره هم ډېر یتیمان دي ښه دې را سره هم دي ښه الله کله کله داسې وشي که نه پلاران خو اکثر وینه نو میندې راولي نو ما سره داخل کی نو زه په دفتر کې ناست یم نو زه د خپل دفتر نه تر هغې پورې نه وځم چې تر څو یې مور نه رخصت شوي ځکه چې دا مور د دې یتیم نه رخصتېږي نو د دې مور دا جړا زما نه برداشت کېږي دا دوی ډېر په مینه ساتلي ته دوی پلار نه دې مور یې ورته د پلار مینه هم ورکړي د مور مینه هم ورکړي قسم په الله چې هغې جدا کېږي که نه بیا زه برداشت نه کشم کولی زه جاړم د دې وجې نه زه په دفتر کې ناست یم نو چې ما ته خبر راشي مولي صاحب مور ترې لاړه نو زه بار مدرسې ته راوځم هغه ماشوم بیا راوالم په خپل غېږ کې ونیسم وایم بچیا که پلار دې نشته دی نو زه هم ستا روحاني پلار یم زه ستا روحاني پلار یم د یتیمانو ډېر خیال ساتئ ښه د یتیمانو ډېر خیال ساتئ زه وایم الله دومره طاقت راکړي چې هر یتیم ته د پلار مینه ورکړم سړي زړه وسئ دا یتیمان ښه د هغې خبرې چې ته واورې ته به ډېر وچاړې نو نبي علیه الصلاة وسلام وفرمایل وی ای زما صحابه کرامو په تاسو کې داسې څوک شته دی چې بېګا یو یتیم ته ډوډۍ ورکړي یو مسکین ته ډوډۍ ورکړي ابوبکر رضی الله تعالی وفرمایل وی او د الله پاک پیغمبره بېګا مې یو یتیم یو مسکین باندې ډوډۍ خورولې ده نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل وی ای زما صحابه کرامو داسې در پکې څوک شته دی چې بېګای د یو مسلمان بیمار پرسي کړي پوښتنه یې کړي ټول صحابه کرام چپ شو ابوبکر رضی الله عنه فرمایل وی او د الله پاک پیغمبره بېګا یو صحابي بیمار و د هغه پوښتنې له ورغلی ومه د مریض پوښتنه کوئ دا سنت طریقه ده حدیث مبارک کې راځي د یو مسلمان په بل مسلمان یو څو حقوق دي پکې یو حقدار چې بیمار شي پوښتنه به یې کوي
بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی په تاسو کې داسې څوک شته چې بیګای د یو مسلمان جنازه هم کړې وي ټول صحابه کرام چپ شو ابو بکر رضی الله عنه فرمایل وی او د الله پاک پیغمبره بیګای او صحابي شهید شو داغه په جنازه کې می شرکت هم وکړو ابو بکر خو ابو بکر دی کنه خو د الله پاک پیغمبر چې دا ټول کارونه مې وکړه کنه په یو مسکین مې ډوډۍ وخوروله بیا یو مسلمان بیمار او داغه پوښتنې له لاړم بیا یو مسلمان په جنازه کې مې شرکت وکړو د الله پاک پیغمبر چې کور ته راتلم ټیم ډېر ناوخته و ما وی که اوس دکېږي نو تهجد خو پاتې دی خو فرض مونځ به رانم پاتې شي وی د الله پاک پیغمبر بیا مې قرآن راواغستو نو باقي شپه مې د قرآن تلاوت مې کو حتی تر دې پورې چې د مسجد نبوي نه د اذان اواز راغی حي علی الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم وی د الله پاک پیغمبر بیگانه شپه کې نه موده شوی بیا مې بیگانه شپه ټوله د قرآن په تلاوت تیره کړې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ښه ابو بکر خبره دا ده دا ځکه به بیگانه شپه کې جبریل علیه السلام زما خواله 100 پیرې راغی او ماته وی په ابو بکر مې سلام وایه تا د قرآن تلاوت کو ځکه او بیا جبریل علیه السلام راغی او ماته وویل وی د الله پاک پیغمبره په بیګانه شپه کې مې د ابوبکر په شونډو باندې د خپلې شونډې 100 پیرې ایښي دي زواما د مولي صاحب قدر وکړه د قاري صاحب قدر وکړه دې درله داسې بچي تیاری چې د اسمان نه فرشتې راکوزېږي او د دې بچي په شونډو باندې خپلې شونډې ږدي علماء څه وکړئ قدر وکړئ حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي کله چې یو ماشوم وایي په خپلو وړو شونډو باندې چې بسم الله الله تبارک وتعالی څلورو تنو ته مغفرت نصیب کړي څو تنو ته یو د ماشوم ته پخپله یو د مور ته یو د پلار ته او یو د استاذ ته چې کله ماشوم وایي بسم الله الله د بسم الله د وجې نه 4 تنه بخي او مغفرت ورته نصیب کوي حدیث مبارک کې راځي وی الله تبارک وتعالی چې کله په یو علاقه باندې د عذاب اراده وکړي خو چې وګوري په دغه علاقه کې یو ماشوم دی او په وړو شونډو باندې لګیا دی او دا الفاظ پې وایي چې الحمدلله رب العالمین الله تبارک وتعالی د دغه علاقې نه د 40 کالو پورې عذاب لري کی 40 کالو پورې عذاب لري کی دا ماته چې نن په سکون سره په آرام سره ژوند تیرو دا د دې ماشومانو برکت دی ورنه زما ستا په معاشره کې کومه ګناه نشته دی زما ستا په معاشره کې غلا شته بدکاري شته دی چغلي شته دی شرک شته دی د یو بل قتل کول شته دی د یو مسلمان عزت خرابول شته په ناب تول کې کمې شته وښیه ماته هغه ګناه چې د هغې ګناه د وجې نه الله تیر شوي قومونه هلاک کړي امتونه هلاک کړي او هغه ګناه په مونږ کې نه وي شته داسې یو ګناه په کومه ګناه چې هغې هلاک شوي هغه ټولې ګناهونه په مونږ کې موجود دي بیا هم الله مونږ ته څه نه وایي دا ولې ځکه چې کله الله تبارک وتعالی غصه شي او د عذاب اراده وکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وایي بیا هم ګناهونه کوي الله تبارک وتعالی اراده وکړي چې عذاب راولي خو په دغه کلي کې په دغه محله کې په دغه علاقه کې یو ماشوم دی سپاره یې راغستې قرآن یې راغستې او په وړو شونډو لګیا دی
الحمد لله رب العالمین. الله تبارک وتعالی فرمای د دې ماشوم د برکته مې څلوېښت کالو پورې ستاسو نه عذاب لرې کو. د دې علماو قدر وکئ، د دې علماو عزت وکئ، د دې علماو احترام وکئ. دا زمون خیرخوا دي. زه د خپل طرف نه دغې ماشومانو ته، د دې والدینو ته، د دې استادانو ته او دې مدرسې ته او د دې ټولې محلې والو ته د زړه د کومې نه مبارکي ورکوم چې مبارک مو شه، مبارک مو شه. الله دې بار بار داسې خوشحالۍ په تاسو باندې راولي او دې مدرسې سره خپل تعاون کوئ. ښه مولي صاحب له به راځئ، تپوس پتې کوئ. مولي صاحب ضرورت راته ښیه، مونږ پوهېږو نه، ته راته حکم کوه مونږ به یې کوو. داسې به کوئ که نه به کوئ؟ ټول لاس اوچت کوئ. د دې مدرسې سره به تعاون کوو که نه کوو؟ د دې هر قسمه ضرورت په سر ته رسوو که نه رسوو؟ مولي صاحب له به راځو، تپوس پتې کوو مولي صاحب په مدرسه کې څه ضرورت دی مونږ ته ووایه. محتمیم صاحب دلته شته که نشته؟ تلی چېرته مدرسه و قرضداري نه ده که نه؟ الحمدلله الحمدلله. ما له غوسه په دې ټایم کې راشي چې محتمیم صاحب وایي مولي صاحب په ما باندې د مدرسې قرضه ده، بیا ډېر سخت غوسه شم. مبارک یې او برکتي یې انشاءالله چې د دې مدرسې سره ولاړ یې، الله به په هر کور کې انشاءالله حافظ او عالم پیدا کوي انشاءالله. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.